وړونو شهادت سا او د شهید وینې سا معاشرې ته رنګ میلویږي، معاشرې ته بیداري میلویږي، معاشرې ته غیرت میلویږي، معاشرې ته اتحاد میلویږي، معاشرې ته اتفاق میلویږي. حتی دا د خوبیولي کسانو ضمیرونه همداسې وکړي اوسه بیدار کېږي وړونو. خو که موږ ته لږ سوچ وکړو، غور وکړو، فکر وکړو. یوه نکته ده ما هغې ورځې سمیر کې عرض کړی وه، دویمه نکته سپین ږیری دی که جوان دی که نوجوان دی هغه دا واوري. دا امامبړۍ کې د یو کورونو کې دي څه مو اواز ورته رسېږي. عبرت حاصل که هیڅ کله چا نه باور مه کوه، که لمنځونه کوي، که زدري کوي، که جلوسونه کوي، کوم یو عمل ده د خپل ځان حفاظت خپله وکړه. هیڅ کله به بل انسان باندې غلطېږي نه. صلوات واسطه وایي مولانې. شهید آیایي هغه یې چې زه لاړم د ما وینې حفاظت ته وکړه. که ناموس باندې سر ویر کړی دی درته یایي ما ناموس نه ځان قربان کو، ما وینې حفاظت ته وکړه. که ځمکې نه ځان قربان کړی دی د شهید وینه غږونه کوي، مو ځمکې دپاره وینه وبهیوله، د ما وینې حفاظت وشه اوس ته وکړه. که چا لمنځه نه دفاع وکړه، چا مسجد نه دفاع وکړه، چا خطبو نه دفاع وکړه، چا د رسول الله سنت نه دفاع وکړه، چا قرآن نه دفاع وکړه، وینه یې تاله شوه، وینه غږونه کوي، د ما وینې محافظت ته وکړه، حرمات یې ته وساته. ما خبرونه پوه شوئ؟ کوم ځای دی، کوم زمان دی، کوم مقام دی څه علي مني هغه په کار دی د خپل ځان حفاظت خپله وکړي، بل چا باندې ډاډه نشي. یاد ولره که علي مني د علي نامه زبان باندې ارچي، د اهل بیتو مکتب ته مجلس ترچي، مسجد ته الموز ترچي، هغه ځان قربانوای شي خو نور تور سارې بچوای شي. ما خبره نه پوه شوئ؟ که بل څوک ځان ته ودروي ته وایي څه عبادت وکړم، لمونځ وکړم، دا خو لږ دي کېدای شي نو دینه نور زیاته وکسي، خدای وما رسوه.